قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل اوایا راشی تاسو چولولم پتاسو باندې آغا چې حرام کړی دی ستاسو رب پتاسو باندې داغه مخالفت دا چې شرک بنه کوي داغ سرا زربر سشه برخیدار بنګرزوی داغ سرا برخید زربر سشیلرا او احسان با کوئی د مور او پلار سرا په احسان کولو او موج نه تاسو خپل اولاد د وجه د لوګینا منګا ډوډۍ درکو تاسو ته او اغیتا او منیز دیکھی گئی بے حیایو تا آغا چې د بے حیایو نا سرګندی وی او آغا چې پټی وی او موج نه تاسو هغه نفس چې حرام کړی دی الله مگر په جرم سرا مگر په وجلو د حق دا حکم کوي تاسو ته الله په دې سرا د پارا چې تاسو د عقل نکار واخلي او منیز دیکھے گئی تاسو مال د یتیم تا مگر پاغه طریقې چاړې را خستا دا او ساتي تر دې پورې چورسیږي هغه یتیم خپل ځواني تا او پورور کوي تاسو پیمانه لرا او تول لرا په انصاف بوج نګدو منګه په یو نفس باندې مگر د وس مناسب داغه کله چې خبرې کوئی تاسو وینا کوي نو د انصاف کوي اگر کوي هغه مخالف رشتہ دار ستاسو او پلوز د الله پورواله کوي دا حکم کوي تاسو ته په دی باندې الله دې د پاره چې یاد وساتئ او یقینا دا قرآن زمانه غلاره دا لار زماده برابر نیغا د دې تابعداریو کوي او تابعداری مکوي د کارور لارو پس د ګړو وړو لارو پس تس نسب کی تاسو لره د لارې د الله نه دا تاسو توام حکم کوي تاسو ته په دې باندې خامها چې تاسو پرهیزګار شئ بیا ورکړو مون موسی علیہ السلام ته کتاب د پاره د پورا کولو د نعمت پاغه چا چې هغه نیک عمل کړو یا پاغه طریقہ چې اړه راخستوا او د پاره د تفصیل د هری او شی او د پاره د هدایت او د رحمت د پاره چې د خپل رب په ملاقات ایمان راړي او دا قرآن یو عظیم الشان کتاب د مونږ را لېږل دی لرا ډک د خیر او د برکت نه نو د دې کتاب پسې روان شي او ويریږي د پاره چې پتا سو رحم وکړي شي چې سبا دا او نوایي یقینا خبر ادا د ورکړې شو کتاب نازل کړې شو کتاب پاغه دوه وډالو زمنګ اړوان دی او یقینا من داغه د درس او لستلو نه به خبرو یداو نو ای لو ان انزل علينا الكتاب
نازل کړی شي په مونږ باندې کتاب، نازل کړی شوی په مونږ باندې کتاب، خامخاوی به مونږ ډېر هدایت والا د هغې نه. سراغله د یقینا تاسو ته صفا سوتره دلیل ستاسو د رب د طرف نه او هدایت او رحمت. پس څوک د ډېر غټ ظالم د هغه چا نه چې نسبت د دروغو یې وکړه د الله آیاتونو ته او مخې واړو د هغې نه. زر ده چې بدله به ورکو موږ هغه کسانو ته چې اړېږي زموږ د آیاتونو نه، بدله به ورکو سوء العذاب د بد عذاب په سبب د هغه چې دی اړېږي. دی انتظار نه کوي مګر د دې چې راشي دی ته ملائک د عذاب، یا راشي رب د خپل شان مناسب، یا راشي عذاب د رب، او یا راشي بعضې نښې نښانې ستا د رب. په هغه رس چې راشي بعضې نښې نښانې ستا د رب، نو فایده به نه ورکوي یو نفس ته د هغې ایمان چې نو دغه نفس چې ایمان یې راوړی مخکې د دې نه، یا نو چې کسب یې کړی په حالت د خپل ایمان کې د توبې، نو توبه به فایده ورنه کي. قل ورته ووایه انتظار کوئ، زه یم تاسو سره د انتظار کوونکو نه. یقینا هغه کسان چې تس نسک خپل دین لره او هغوی مختلفې ډلې نه یې ته د دی نه په هېڅ یو شي کې، یقینا معامله د دی الله ته ده، بیا به خبر ورکړي دی لره په هغه چې دی کول. هغه څوک چې راتللی وکړو په یو نیک عمل او نیکۍ سره، پس د هغه دپاره عشر امثالها په لس چنده د هغې ده. او چا چې راتللو کړه په بدۍ، نو بدله به ورنه کړی شي هغه لره مګر په مثل د هغه بدۍ، او دی سره به ظلم ونه کړی شي. قل ورته ووایه یقینا زه چې نو ښودنه کړې ده ما طرف زما په طرف د لارې نیغې چې دین مضبوط دی، ملت د ابراهیم علیه السلام چې ولاړو په توحید او نو د مشرکانو نه. قل ووایه یقینا زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی او زما مرګ او زما ژوند او مرګ د پاره د الله دی چې رب د مخلوقات دی، لا شریک له، برخیدار نشته داغه. او په دې سره حکم کړی شوی دی ما ته او زیم اول د مسلمانانو نه. ووایه آیا غیر د الله نه ولټوم زه بل رب، او هغه رب د هر یو شي دی، او کسب نه کوي هر یو نفس د بدۍ مګر وبال په ده دی، او پورته به نه کي یو بار پورته کوونکی بار د بل نفس. بیا ستاسو رب ته واپسې ستاسو ده، نو خبر به درکړي تاسو ته په هغه چې تاسو په هغې کې اختلاف کو. او دا الله هغه ذات دی چې ګرځولی یې تاسو خلائف الارض مشران د ځمکې، پورته کړي دي بعضې ستاسو په بعضو نورو باندې، په درجو کې چې امتحانو کې په تاسو باندې په هغه څه کې چې درکړي تاسو ته. یقینا ستا رب زر حساب والا دی، او یقینا خامخا بخښونکی مهربان دی. سورہ انعام کې ما قبل آیاتونو مبارکو کې د مشرکینو حل او حرمت د ځان ذکر کېدل، په هغې باندې هغوی نه مطالبه وه د دلیل عقلی نقلی وحیي، د هغوی د دلیل باطل ردم شو. نو اوس رب کریم وی راشه ما در ته څه څیزونه حرام کړي دي
او ما در ته په څه باندې حکم کړی دی دی وصیت د الله لراشه او وصیت د پیغمبر پاک لراشه چې هغه د تکم حکم کړی دی نو هغه په سراشه حلال او حرام به پیژنې بیا د موسی علی السلام نه دلیل نقلی راړي چې هغه هم د هله او د حرمت مسله کړې وه بهترین انداز باندې نو راشئ د قرآن تابع شئ چې سبا عذر ونه کوي نن مو د عمل دوران دی که عمل مو وکړ نو سبا به جک سترګې ولاړې اوچتې ورنه سبا به ذلیله او رسوای او بیا اعلان دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او اظهار د عقیده د پیغمبر چې پیغمبر پاک خپل عقیده څنګه ظاهري او څنګه اعلان کوي قل وایا محبوب پیغمبرا داتا وصیت د پیغمبر پاک ویل کی قل وایا راشی تاسو اتلو ما حرما قل ولم پتا سبانه آغا چې حرام کړه دے رب تاسو پتا سبانه مخالفت داغه رب پتا سبانه داغه مخالفت حرام کړه دے آغا داسې زونه دي الله تشرکو بی شیئا یو دای در باندې حرام کړه دے دای حرام کړه دے د دې حرامولو مخالفتونه کې س شرک مکوي تاسو د الله سره نو شرک در باندې حرام کړه دے او د دې مخالفت در باندې حرام کړه دے چې د عدم شرک مخالفتونه کې حرم ربکم علیکم حرام کړه دے پتا سبحانه رب تاسو مخالفت داغه نوراشی دا خبرو پیجنئی یو داغی ندا شوا اللہ تشرکو به شیئا دا چتاسو برخی دار جوڑ نکی دا دے اللہ تعالی سرا شیئا زربر سشیلرا یو اللہ شرک حرام کړه دے نو در رب کریم سرا برخی دار جوڑ نکی توجہ کوئی نور سرا نیکان بندگان چرت دا برخیدار نشی نور سرا پیریان چرت دا برخیدار نشی نور سرا اللہ اکبر ملائک چرت دا برخیدار نشی نور سرا نور سپگمئی نور سرا گٹا لوٹا قبر وغیرہ چرت دا برخیدار نگرزے بلکہ در رب کریم دا حکم امانا اللہ تشرکو بی شیئا دا چه برخیدار اونگر زوی تاسو دے اللہ تعالی سرا شیئا ضربر سشیلرا شیئا نراڑو او دا شیئا ذکراڑی دا شیئا ذکراڑی چه دا ہر گٹے او دا رنگ ہر زیرو تشامل شی فازی حضرات اغی داوی بوتان با اللہ سر برخیدار نگرزے دا خبر غلط دا بلکہ ولی او نبی دا بام برخیدار نگرزے دا اللہ حرام کڑی دی نو تاسو حرام وائی راشی دا اللہ حرام گورئی اللہ در باندې سارام کڑی دی بلکہ قانون دا اللہ اگورا قانون دا اللہ دا دے چھ رب کریم وئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچ برخیدارو گرزو دا اللہ سرا نو اللہ دا باندے جنت حرام کا او ٹکانا دا جہنم دے چرتا رب کریم اعلان کی مخکویلی شوی دی سورہ نساء کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یقینا اللہ بخنا نکی چکل برخیدار جوڑ کڑے شی داغ سرا و یغفر ما دونا ذالک لمن یشاء
ته شرک نه علاوه چاته چې خوښه شي نو الله کفر او شرک نه علاوه چاته چې خوښه شوه نو الله معاف کول کوي ځکه رب کریم ډیر مهربان بادشاہ دی رب کریم وی یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چا چې په خپل ځان باندې په ګناہونو سره زیاتی کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نام منا امید کېږي نو الله خو بخي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تمام گناہوں بخي لیکن شرک چې آغا یو بنده د شرک سره لړشینو لا یغفر ان یشرک به نو یو دا حرام الله تشرکو به شیئا او دویمه خبره ده د دې مخالفت اونکه وبالوالدین احسان کوي تاسو د مور او پلار سره احسان کولو سره دا خبره د الله حکم نه نو د دې مخالفتونه کې د مور بوډای قدر وکا نو د پلار بوډا قدر وکا دا غي احترام وکا دا غي د خبره ناړوان دي نشه وبالوالدین او د مور او پلار سره احسان کوي په احسان کولو سره ولا درما ولا تقتلوا اولادکم د دې مخالفتون کې موجنی تاسو اولاد پل من املاقن د لوګي د وجنا عربو کې دوا قسم خلقو مفسرین کرام دواړه ذکر کوي یو آغا خلقو مفسرین کرام وی چا مالدارو اغیبا مخبل بچ وجل یو آغا خلقو چا غریبانو نو اغیبا مخبل بچ وجل غریب با وجل د فلحال فقرنا آغا ٹیم باغ باندے فقر و غربت باو داغی وجنا اغیبا بچ وجل ویسشتنا نو منگا سور کو خپلو بچو لرا نو آغی با بچی وجل مالدار بم وجل دا سے چاگا باوی اس خوز خیمه خواسته نه چې سبا زنیم او بیا دی لسنی نو سبا غریب نشم خشیت املاق سورہ بنی اسرائیل کې الله راړي دلته من املاق غریب توي تیم وجناګر که غریبه او مالدار توي تیم وجنا د یری د لوګینا چې سبا به خوري سو ولا تقتلوا موجنی تاسو اولاد پلرا من املاقین د وجه د لوګینا غریبا تیم وجنا نو مالدارا ولا تقتلوا اولادکم موجنی تاسو خپل اولاد خشیت املاقین بنی اسرائیل خشیت املاقین د یری د لوګینا چې سبب د خریس بیا د آیات ساتي زم مختصر ټکه قوم او زم یو د آیات ساتي یو د زمانه د جاہلیت پشان وجلنی د مخکورزو کې اخبار کې یو واقعا راغلی و چې یو سړی خپل بچیو مو وجنل او بیا خزا او بیا ځان د دې وجنا چې مال سشتنا او زمان لاس لس ناراضي دام د زمانه د جاہلیت هغه خلق دی دای د الله نه دومره نا امیدا چې څنګه زمانه د جاہلیت وا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلو لا تتبعون سنن من کان قبلکم تاسو با دا آغا پخوانو په طرز و عمل او خبرو باندې بیا روانې گئی آغا تاریخم ژوندې شو یا دویم قسم وجل آغا دادی چې ضبط تولید او خاندانی منصوبه بندي دام وجل دی ودونه به کړي او خزب ورتوي ودرې غلا بچی نه راړو نو نه راړو انو بیا به دک شانتی دا حرامي توب دی او دا ظلم دی
دارنګه دریم یو قتل دی هغه تام آیات مبارکه شامل دی دریم طریقه د قتل دادا بچه د قرآن او د سنت د تعلیم نه محروم کول دا بچه وجل دی او دا قتل نن زما او ستا معاشره کې دومره عام دی چې دا حد نه به حدا منګه سره د بچی د سکول قدر شتا دا غي د کپړو دا غي د خرچو دا هر څه شتا د دې د پاره چې ثواب دې چرته غټ افسر شي او مال براړلو کی قرآن زمونږه استاسو صرف دومره دی چې بس خمزیدار رسمی طور سره ورته قرآن اوخایو هغه رسمی ختمو کې او دیګ نه پکې ټانګو باسو او نور خاخ کل مزیدار ټول توجه هغه چې کم دنو سو دغه د انګریز میتیازو او دغه تعلیم ته دا افسوس ته په مسلمان باندې دا بچه وجنی او سوچ یې نشته چې ما بچه مړ کو او می وجه سبب د دې الله تپوس کوي والا تقتلوا اولادکم وجنی تاسو اولاد پلرا من املاقن د وجه د يرنا د وجه د لوګنا د او التدی خشیت املاق د وجه د یری د لوګنا نو ما وجه وخا نحنو نرزقکم منګه ډوډۍ درکو تاسو لرا تاسو لا ما در کولا تاسو لا زدر کوم و ایاهم او تاسو دې بچو لرا دیلا روزي ورکونکې زیما والا سلورم والا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن دا در باندې الله حرام کړی دي نو د دې مخالفت اونکه د دې مخالفت حرام دی منځ دې کې گئی تاسو پاهاشو بے حیا یوتا ما ظهر منها آغا چې ظاهر وی د دینا ظاهر بے حیائی لڑکا لباس بازار کے گرزا دا ظاہرہ بے حیائی لڑکا کپڑے بازار کے بربنڈا گرزا دا ظاہرہ بے حیائی لڑکا چھیل او پا ڈالا کے گڑے گا ظاہرہ بے حیائی دا لڑے کا وعد کے گڑے گا دا لڑے کا اجرا کے گڑے گا کدڑا گڑی گی الک گڑی گی ظاہر دا اللہ بغاوت شورو دے دا پاشی لرے کا یا ظاہر بے حیائی فیس بک لا بربند تصویران ورکول او اغا فیس بک باندے بربند دا ظاہر بے حیائی دا او یاد ساتئی حدیث پاک کے راضی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کلو امتی معافا زما ہر یو امتی دا خوبا معاف کڑیشی الا المجاہرین مگر آغا خلق چرم نماب کوم چیا پر ڈاگا گناہ کہیں مجاہر پر ڈاگا گناہ کا ان کے دا نماب کوما دا با نماب کی گی دیل سزا دا اللہ دی منگو ساتی او آغا در ڈاگی گناہونا اللہ وی دیل منیز دیکھے گی وما بطنا او آغا چھ پٹ دی دا غینا پٹ دا غینا دن کم رکم بے حیائی مکوا تک تور تم نے تک تورش پدا لیکن یاد ساتا آغا تک تور تم او تک تورش پکے تا ہر رب تا تگوری نو آغا بے حیائی آغا ٹیم مکوا زمانات جاہلیت کے پہاشی عاموا تردی پورے اللہ اکبر چکل انسان داغے اغا حالت گورے زمانات جاہلیت کے دنکا یو طریقہ داوا لستانا بد یو زنانا سرپ یو زل باندے بد پیلیو کڑا بیا بچے بچے پیدا شو آغے براو غخت وی داستا بچے دے یو تبے ہوئے نو آبدا غخزو گرزیدہ دارنگ دا سے خلقمو چې دا غي په کور به جنډې لګېدلې وي او دا به د دې علامه وه چې دا کور ته ممانعت د هیڅ چا نشته هر سړی به ته یا مجوس وګوره د قباز ابن ازدجر ابن بهرام زمانه کې مجوس وګوره مزدک سنوي مجوسی اگر آپ پاسې د هغه هر خزا
په هر وخت کې د هر چا د پاره هر څنګه روا ده دا ظاهر بے حیائی وا نو بل طرف تا دا سنور خلق مو چغی وی هر خزا هر چا د پاره هر ټیم کې روا ده دا حل او حرمت دا د ځانوي خلقو جوړ کړي دي رب کریم وی ولا تقربوا الفواحش منس دې کې گئی تاسو بے حیاي ہوتا آغا چې سرګندې وي د دیناو کپټي وي بار مکوا نو دنه په پټا باندې مکوا یا سرګندا بے حیاي شرک پهلی چې دا لری کا نو پټا بے حیاي فحاشی چا شرک اعتقادی دا لره کا ولا تقتلوا النفس التي دا در باندې الله د دې مخالفت حرام کړه دې نو دا مکوا الله الله پینځما د دې مخالفت مکوا ولا تقتلوا النفس التي موجنی تاسو اغا نفس لرا چې الله حرام کړی دی وجل داغه الا بالحق مگر په حق د وجلو چې د وجلو حق راغې نو بیا او وجنا لیکن اسه موجنا الله قتل روا کړه دی یو د دی وجنا یو سړی بل سړی اوجنی نو بیا به دې قصاص کیږي یا دادا چې یو سړی مرتد شي یو سړی مرتد شي نو چې مرتد شو یا بل څوک وجل دی نو داک الله روا کړی دی نن ارتداد وګورا نن ارتداد وګورا سمره ډیر دی ارتداد قسمه قسم طریقو سره زما او ستا الله الله کوسه په کوسه باندې ارتداد ہی ارتداد دی څوک روان دي بهر ملکونو ته عیسائیت باندې سوک روان دی بار ملکونو تا یہودیت باندے سوک روان دی پا بل کفر باندے دا ارتداد دے دے اوجنا نو چی یو دا چی مرتد شو یو مسلمان او دریم اغ انسان چی شادی شدہ دے زنای اکڑا او گواهان پہ سلور پیش شو دا پہ ثابت شوا نو بیا اگر رجم کئی دا دین علاوہ اللہ رب العزت چرت قتل ندے روا کرے والا تقتلو موجنی تاسو آغا نفس لرا چه حرام کردی دی اللہ تعالی وجل داغیں مگر پا حق داغیں سرا ذالکم تا تاسو توام کلک حکم کئی تاسو تا پدے باندے اللہ خاما چه تاسو عقل نکار واخلیں والا تقربو شپگم خبر دادر تکم د دې مخالفت در باندې رب حرام کړی دی هغه دادا ولا تقربوا مال الیتیم منیز دې کېږئ تاسو مال د یتیم ته مگر په هغه طریقه احسنو چې هغه ډېره ښایسته ده تجارت پکې وکړه مال وګټه نو هغه له هم ورکړه ځان له هم واخله لیکن یاد ساته د هغه مال خورمه ساتنې کوه تر دې یا بلوغ اشدہ چورسیگی آغا خپل ځوان ایتا او ځوان شینو بیا ورتاوا لکا داغي تفصیل منصور نساء کړوان دې کړو نو د یتیم مال مخرا چرمین سیب توئی و چرمینا د یتیم مال مخرا منبر توئی منبر سیب د یتیم مال مخرا نو مولا دیم نخری نہ پہلے اسقاط او نہ پبل سبان دے اغا دیم نخری ولا تقربو مال الیتیم مخری منج دے کے گئی تاسو مال د یتیم تا مگر پاغا طریقہ چا ډیره خسته دا چې تجارت والا دا تر دې چورسیږي غزوا نه دا غتا زوانی خپلتا وما خبرا و اوفل کیلا پورا ور کوي تاسو پیمانه لرا والمیزان او تل لرا یو تول دے
2 کیلو 3 کیلو یو د پیمانو د ووږي وغیرہ حسابونه دي، نو هغه پیمانه کې هم نقصان مکوئ، دارنګ تول کې هم نقصان مکوئ، پورا ورکوئ تاسو پیمانه لرا او تول لرا بالقسط په انصاف سره، د دې خبره مخالفت اونکئ۔ زمانہ د جاہلیت کې ویل للمطففین اذا اکتالوا الذین یستوفون، څنګه دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، څنګه دی الله چې جلدی شي بیا دا چل کې ویل للمطففین، مطففین لرا ہلاکت تے، چه مطففین ویدا خلق الذین اذا کالوه اذا کال بس شکل کړه الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ زما دغه آیات ذهن ته راته چې دا مخکې کم نو جلتی شوه، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم، نو اوفوا الکیل والمیزان دواړه راغله۔ اوس ګوره کیل دی او میزان، میزان خو تول دی، دا تول کول او پیمانه د ووږي وغیرہ یا دا زنانه یو بلا ورکوي په جامونو باندې هغه څیزونه، نو که په هغه څه پیمانو باندې، نو دا د زمانی د جاہلیت دستورو چې په دې پیمانه او طول کې کمې داسې مه کوئ۔ الله وی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې بل نه اخلي نو پورا پورا اخلي، او چې کله بل پیمانه کوي یا وزن کوي نو بیا کمې کوي۔ ویل للمطففین التو اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، ندلتا داغه مخالفت راغه۔ واوفوا الکیل والمیزان، پورا ورکوئ تاسو پیمانه لرا، والمیزان او تول لرا، بالقسط په انصاف سرا، بالقسط په انصاف سرا۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، د دې مخالفت مکوئ۔ دا اومه خبره شوا چې د دې مخالفت مکوئ، سوچ کوئ چې دا هغه ټیم الله ویلو اوسم د الله دا حکم دی۔ نن تاسو وګورئ چې معاشره کې ناپ تول کې کمې سوره دی، په دې کې دا ټولې خبرې داخلي دي۔ 2 نمبر اشیاء د 1 نمبر په قیمت خرڅول، 10 کاغه بیا په میډیکل سٹور کې 10 نمبر د 1 نمبر په قیمت خرڅول، کاغه بیا میډیکل سٹور کې، کاغا سبزی دکان کی، او کاغا د نور اشیاء د ضروریاتو د خوراکونو او د نور ضروریاتو، که د لوښو دکان دی او که د هر څه دی، دا ټول په هغې کې داخل دي چې شی ورته د یو کپ نه لیبل د یوې او خرڅې بل څه شی، دا ټول په هغې کې داخل دي۔ دا د زمانې د جاہلیت دستورو، اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، دا د زمانې د جاہلیت دستورو، مسلمان بداسي نی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نو ورکو منگا یو تن لرا الا وسعها، مگر د وس مناسب داغ، د خپل وس مناسب، د حل او د حرمت خیال ساته۔ و اذا قلتم فاعدلوا، و اذا قلتم فاعدلوا، کله چې تاسو اتما خبره دا وورا، کله چې تاسو خبره کوئ فاعدلو، نو د عدل او انصاف کوئ، ولو کان ذا قربا، اگر کوي هغه سړی ستاسو رشتہ دار، پلار اولاد دې مخې ته خبره راله نو د عدل او انصاف وکا، دارنګ پر دې اولاد دې نو د عدل او انصاف وکا۔ نن دا ډېر لوی جرم دی، څوک د عدل او انصاف خبره نشي کولی، که د عدل و انصاف خبره کې نو آج جرم ګرځېدلی دی، دې وجې نه څوک وایي نه دروغ وایي،
یو طرف ته پلار او مور رالل، بل طرف ته بل پردی راغی، نو د پلار او د مور د پاره بیا دروغ وای دا خدا سینو وای خدا دارنګ گواہی کې دروغ وای دا د مسلمانی خبرې نه دي. مسلمانی دا نه ده، مسلمانی هغه ده چې اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. نیکه دی یو طرف ته ولې نه دی ولاړ، خو چې خبره ده نو خبره د انصاف وکړه. جرم په دې دور کې دا دی چې د عدل او انصاف خبره څوک کوي نه. شل ضایع ما دا خبره ازمایله او زه په دې ورسېدم چې نن د عدل او انصاف والا خبره نه هغه لیډران شته او نه چې کم دی په تنظیمونو کې هغه خلک شته، او که څوک نو په ګوټ کې وایي او دی په حق دی او دی په ناحق دی، لیکن په میدان کې داسې هیڅوک نه بیا تنها به پاتې چې کله دې د حق خبره کړې او ویلي دیو چې دا اصول دي، بلکې اصول د سره نشته. نه تنظیمونو کې اصول پاتې شو او نه په پاټو کې اصول پاتې شو، نه په پاټو کې نظریه پاتې شوه او نه په تنظیمونو کې نظریه پاتې شوه. د مفاد جنگ دی او هر سړی د مفاد پرستی خبره کوي. ما د خدای د پاره یار چرته صحیح نه که، نه د خدای د پاره یار پیدا کیږي، نه د خدای د پاره چرته مسلمان پیدا کیږي. اذا قلتم فادلوا ولو کان ذا قربا. غریب پښتانه به مخ کې وي او په کمزوري ځای باندې ماتیږي. چې کله کمزورې نو بس هر سړی مړه ته غلی شر که نه تاله پکې څه خبرې تیمه کو چېرته به دا ونه وایي چې او مالدار صاحب ولې عزت خلک نه خرابوي، وایي دې سره زما عزت خرابېږي که حق وام، ما تا ته ویلو خو تی چاته مه وایه زما عزت خرابېږي، ما پسې خلاف خلک را پاسي. الله اکبر الاللہ المشتکا انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِذَا قُلْتُمْ کله چې تاسو وینا کوئ فادلو نو د عدل و انصاف کوئ ولو کانا ذا قربا اگر کوي هغه مخالف ډېر قریبي رشتہ دار. وبعهد الله اوفو نو دا خبره نه هم اورا وبعهد الله اوفو او په وعدو د الله تعالی باندې پورا والے کوي. وعده د توحید الله وا نو چې الله کړي وعده تاسو سره پاغي پورا والے کوي. رب کریم درنا دا وعده غستوا لستو بربکم دا وعده پورا کئ تا ویلو بلا ته زمونږ ربینو دا وعده پورا کئ. یاد الله په نوم باندې چې بلا وعده دې کړې دا یا کوم احکامات را لېږلي دي چې تا ویلو سوره مائده کې اوفو بالعقود نو هغه د هله او د حرمت وعده هغه باندې پورا والے وکئ. د دې مخالفت مکوئ. ذالکم تا تاسو توام حکم کوي الله تاسو ته په دې باندې دې د پاره چې تاسو یاد وساتئ. نو دا در توام لسم وان هذا صراطی مستقیما فتبعوا دې قرآن پسې روان شئ ځکه دا نیغه لار دا زما د دې قرآن تابعداري وکئ دې پسې پسې روان شه. وَأَنَّ هَذَا یقینا دا قرآن کریم صراط زما لار دا مستقیما نیغا برابر فتبعو د دې پسې روان شئ ولا تتبعوا السبل تا دې یو لسما دا واورا ولا تتبعوا السبل تاسو تابعداري مکوئ د ګډو وډو لارو هغې پسې مروانې گئ. کالار د شرکیاتو دا هغې پسې مروانېږه، کالار د بدعاتو دا هغې پسې مروانېږه، کالار د رسم او د رواج دا هغې پسې مروانېږه، کالار د ګمراه خلکو دا هغې پسې مروانېږه. ولې هغې پسې که روان شوئ نو فتفرقه بکم تس نسب کی تاسو لا عن سبیله د لارې د قرآن نه د لارې د الله تعالی نه.
चरता द कुरान मुकाबला के पीर रागे नोवे न मने, चरता द कुरान बार के मुकाबला के पकीर रागे नोवे न मने, चरता द कुरान करीम मुकाबला के लीडर रागे न चेवे न मने। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीले। तस नसब की बियलब की तासु लरा दलारे दल्लाना गड़वड लारो पसे मजा कुरान करीम पसे रवान शाह सुन्नतु द मुहम्मद रसूलुल्लाह पसे रवान शाह मजागे पसे ज़ालिकुम वस्वाकुम दा तासु तवामा क्लक हुक्म कई तासु ता पदे बान्ने अल्लाह ताला दे द पारा चे परेजगार शई दाम वावरा। सुम्मा आतैना मूसल किताब ब्या दा मुआवरा दलील नकली द मूसा अलैहिस्सलाम ना। मूसा अलैहिस्सलाम अगलमिम किताब वर्कड़ो आगा नेमत पूरा कोलो द पारा और दारंगे तफसील और हिदायत रहमत द पारा नो आगाम किताबो नो ग्वरयात साता दा हम यौ किताब अगे पसे पौरन ब्यार अड़े चे ग्वरट बेशका मूसा अलैहिस्सलाम दा मसले द हिलो द हुरमत कड़वे हो ग्वरयात साता आगा टेम आगा कामिल किताब हो ग्वरे उस वहाजा किताब उस कुरान करीम दे मख के तिना हम तरगीबिल कुरान ने रुस्तो तिना हम तरगीबिल कुरान इशारा दा दे खबरता छे बेशक तौरात द रब्बी करीम किताब वो लेकिन याद साथई कलच कुरान रागल दे नो उस बादशाही द कुरान दा। सोम्मा आतैना ब्या दाम वावरा चवर कड़ो मंगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम त किताब द पारा द पूरा कोलो द नेमत पा आगा कस बांधे चागा खैस्ता अमल कड़ो नेक अमल का सोचा खपल मूसा याद बनी इसराइलो ने कुकार दें या पा आगा तरीका बांधे आहसाना चा डेरा खैस्तवा द खैस्ता तरीका बांधे में पूरा कड़ो पागई किताब बांध व तफसीला द पारा द तफसील दारियोशी ज़रूरी तफसीलो प किताब दा के द पारा द हिदायत व रहमा द पारा द रहमत में रुबानी लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून दे द पारा चगई द खपल रब मुलाकात बंदे युमिनूना ईमान राड़े दे द पारा में वर कड़ो गोरा तौरात पूरा कामिल नेमत नो पूरा तफसील दारियोशी नो हिदायत और रहमत नो ग्वरयात साता दा दर तवाम आगा गटेमो और आगे केम दगा मसाइलो दा पैगंबर दा गमुआफिक दे हो ग्वरे उस तौरात पसितल निश्ता उस वहाजा किताब दा कुरान करीम हाजा किताबुन दायो अजीम शान किताब दे अनज़लना हो चे मंगा नाजिल कर दे दिलरा मुबारकुन दक दे द बरकतना द खैर औ बरकतना फत्तबिउ दे पसे पसे रवान शे वत्तकू औजान बच गई द मुखालफत द देना हा महा चित्ता सुबान दे रहम उकड़ेशी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मख के उगोरा 153 उगोरा अलतेवे व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा दा जमाने गलार दा नो अलते में फत्तबियो नो दलतवई हाजा किताब दा अजीम शान किताब दे नो बियावई दा अजीम शान ज़का दे अनज़ल्लाह चे मारा ले गले दे नो बियावई मुबारकुन बरकत वाला दे नो ग्वरे बियावई फत्तबियो दे पसे रवान शे ज़का दादर तज़कवाम चिलालकुम तुरहमून
تاسو باندې رحم شي زکما درمیان کې فرمایل چې تورات رحمتو نو ګره تورات رحمتو اوس د رب کریم کتاب قران راغله د کامل رحمت تنو دې پس روان شي ولې چې سبب یاد دا اونوای الله ترغیب ال القران سره سره دا غي عذر ختمول ان تقولو نن دې پس روان شي چې سبا داو نوای انما انزل الكتاب یقینا خبر دادا چراله گله شو کتاب پاغه دو ډلو باندې من قبل نا زمنګ نړوان دې اغه دو ډلې يهود او نصارا اغیلا کتاب ورکړل شوی منگا تنور آغلے او یقینا منگا وو د درس و تدریس لستلو دا غینا خام خواب خبرا دا قرآن میں در لراو لے گا دا میں در تووے چھ دا زمانے غلار دا دے پسے روان شا کرور لارو پسے مزا دے قرآن پسے شا دا میں در تزکوے چھ سبا داو نوائے چھ یہود و نسوارا اغیلر کتاب ملاو شوے و منگتا نو ملاو شوے او سبا داو نوائے او تقولو دا اونوائے کچھر منگا تا نازل کلے کچھر منگا باندے نازل کلے شوے کتاب نو منگ با دیر ہدایت والو دا غینا چھ سباب یا دا اونوائے بلکہ راشیں فقد جاءکم یقینا راغلے دے تاسوتا بینتن یو صفا ستر دلیل میر ربکم ستاسو در رب د طرفنا او کامل ہدایت راغلے دے ورحمتن او کامل رحمت راغلے دے دے لگ زائی کے وہ گورا سنگ ناشنا ترغیبات چلی داولے دا چې زما استاد سینہ کلاو کی دا اللہ کتاب تا انا هذا صراط دا زمان غلار دا مستقیمہ بالکل قائمہ دائمہ مستقیمہ نو بیاوئی فتبعو نو بیا درتوئی دو قرآن مقابلہ کی والا تتبعو السبولا چرتا گڑ وڑ لارو پسے روان نشے نو بیاوئی هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے نو بیاوئی انزل اللہ عظیم الشان بولینی مارا لے گلے دے نو بیاوئی فتبعو نو دی پسے روان شئی نو بیاوئی واتقو دا دے مخالفت مکوئی بیاوئی رحم بدر باندیوشی نو بیاوئی بینا دا صفا ستر دلیل نو بیاوئی وہدا دا کامل ہدایات نو بیاوئی ورحمہ دا کامل مہربانی رحمت دے پسے روان شئی فمن اظلمو ممن کذب بآیات اللہ اس وئی دمرا خبرو نہ بعد کہ یو سڑے دا آیاتونا نمانی او دا دینا اعراض کئی نو گوریات ساتی ددنا غٹ ظالم بل نشتا دے رب کریم وئی چاچ دی آیاتونو نا مخوارو صاحب جانم کم بد عذاب باور لور کم پس سوک دا دیر غٹ ظالم ممن دا آغا چانا کذب بی آیات اللہ چی نسبت دا روغیو کو دا اللہ آیاتونو تا وصدف عنها مخوارو دا غینا زردا چو برسو منگا آغا کسانو تا چی دا دے آیاتونو نا مخ اڑی بد عذاب لرا بد عذاب باور تورسو بما کانو یصدفون پس سبب دا آغا چه دای مخ اڑی زما دا آیاتونونا نو چه مخ اڑی دا آیاتونونا نو پا دی وجہ باندے دی تب عذاب ورسوم بد عذاب بدل بورکم حالی انظرونا سرب کریم وی دا ظالمان اللہ تخویف دنیاویم دے اور سرا تخویف اخرویم دے اللہ وی نن خو ایمان نراڑی دے قرآن لان نرازی نو یاد دے ساتی چکلا غرغری والا وقت راغے
کلا تغرغره وقت او د زن کدن وقت راغې نو هغه ټیم به بیا چې دی غرغر او زن کدن کې قطعا چې دی نو دلر بیا د ایمان چغې فایده ورنکي د توبې خبرې به بیا دله فایده ورنکي او یاد ساتئ یا به ورته ملائک د عذاب راشي یا به پې د رب عذاب بغیر د هغې نه راشي یا به ورته د قیامت نښې راشي او هغه د ایمان د توبې دروازه به بند وګرځي. ډېر ناشنا تخویف دی، الله دې زموږ زړه ته کوز کړي. یو خو چې سنکدن غرغره راله بیا ایمان چغې کوي د توبې چغې وی نو بیا نه قبلیږي. یو دا چې هغه غټې نښې رالې چې نور دا د مغرب طرف نه راوخته نو بیا چې دی نو بیا د توبې دروازې بند، بیا د ایمان راړو دروازې بند، هیڅ پته نه لګي. اللہ دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي. حال ینظرونا دا خلق انتظار نه کوي الا ان تأتیهم الملائکه مگر دا چې راشي هغوی ته ملائک د عذاب یا دی د دې قرآن پروګرداني کوي نو عذاب د ملائک د عذاب براشي دی ته او یأتیا ربک یا براشي رب ستا درات لو شان مناسب داغا چې څنګه داغه د شان سره مناسب یا یاتیا عذاب ربک استاد یا راشی دیتا عذاب در ربستا یا حکم او فیصله در ربستا او یاتیا یا راشی بعض آیات ربک بعض نخنه خانستا در رب چې معنا الله لد غرغره ورتراغه یا چکم دې نور راوخت د جانب د مغرب نه دغه وخت پراغه نو کداغه ټیم یوم یاتی بعض آیات ربک پاغرس چرابشی بازین نخنه خانه استاد رب نو فائدہ بنور کيو نفس تا ایمان راوړل داغه لم تکن چنو دغه نفس چې ایمان راوړوي من قبل مخکنا حالت د غرغره کې دارنګ چې کلن ور د مغرب نه راوخت بیا ایمان چې مخ کې چا نو راوړې نو اوس ایمان پایده نه کوي او کسبت یا ایک کسب نو کړي په خپل حالت د ایمان کې خیر عادت توبه نو چې توبه نو استه نو دغه ټیم بیا توبه نه قبليږي. توبه پیدا نور کوي خیر نه مراد توبه یا دا معنا لم تکن الله لا ينفعو فائدہ باور نکی نفستا ایمان داغو چې نو دې چې ایمان راوړو مخکې د دینا یا فائدہ باور نکی یو نفستا کامل فائدہ چنیو کڑے پا حالت د خپل ایمان کې نیک عمل لرا. دو توجیحات ما اکڑو جڑوں بنای توجیح حاصل دادے چه چا مخ کی ایمان نو راوڑے او یا مخ کے پا خپل حالت دی ایمان کی د توبې عمل نو کړي نو هغه ټیم نه ایمان پایده ور کوي نه توبه صفایده ور کوي. او یادا چې چا ایمان نو راړي نو هغه خو به ایمان اړو پایده ور نه کی یا نه قبليږي او چې چا ایمان راوړو خو نیک عمل نو کړي نو هغه به ایمان کامله پایده ور نه کی. معنا بيد عذاب با الله 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 بيد عذاب به جنت تنزي د خپل ګناونو ثمرا سزا دا بسکی نو بیا بزی کامله فائدہ غلام نو ور کوي. او دا ځکه چې خوارج او معتزله د اهل سنت والجماعت مقابله کې را پاسی او دا خبره کوي چې ایمان دا نیک اعمال چي دي نو دا د کامل ایمان جز دے دا حقیقت د ایمان نه جز دے. نو چې وای کم سړی نیک اعمال نه کوي ګناه تی وشي نو دا ایمان نه پاتې کیږي. بیا معتزله وای
د ایمان اوزی او کافر نی او خوارج وای کافر شو منگ وو نه کافر کیږي مسلمان دے فائدہ به ورله نه ورکوي خو کامله فائدہ اول به د خپلو ګناهونو ثمره عذاب سکی بیا به راځي ځکه چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې د زړه نه دا ایمان کلمه ووایي نو به رب کریم یو ورځ جنت ته داخلوي احادیث په دې باندې شاهد دي ګواه دي او قرآن کریم هم دغه وایي احادیث مبارکه هم دغه وایي الله وی انتظار وکړئ نو عرض را روانه ده قول انتظروا وتوایا انتظار وکئ انا منتظرون یقینا منگا یو انتظار کونکي ها یاد ساتئ چا چې دا قرآن کریم پر خدا ما خدا ویلو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لیکن چا چې دا پر خدا نو هغه د پاره تخویف داده ان الذين فرقوا یقینا آکسان چې هغه تس نس کا خپل دین لرا وکانو شیعا او هغه مختلف الخیال ډلې نه تدا غینا فی شیء په اس یو معاملہ کې بایکاټ ته وکا ستا دین خو چې ده دا دین داو چې د کامل دین تابعداري وشي الیوم اکملت لکم دینکم ما خو تاسو د پاره خپل دین کامل ګرځول دی چرته رب کریم وای ان الدین عند الله الاسلام چرته رب کریم وای ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه خو چې دا دین چا ټوکړي او ګرځو چاته نا یو سرا واغستل چاته بل سرا واغستل او هغه دین ټوټه ټوټه او ګرځو او مختلف ډلې او ګرځې دي د پارا د دې چې مفاد حاصل کی یاد ساتئ پنن دور کې د خپل ایمان حفاظت دا ډېر ګران دی د خپل ایمان حفاظت وکړئ د خپل ایمان ټول جنگونه د مفادو دي او د مفاد پرستو جنگ دی هر سړی مفادی ګرځېدلی دی یو ته وایي تکړه شه بل تام وایي تکړه شه آغا ډیوایډینګ رول لړاو حکومت کراو دغه سیزونه دي او ظلم در ظلم شروع ده د مفاد جنگ ده او د مفاد د جنگ د پاره د الله د دین نوم استعمالیږي صرف جامد دین او نور لوبه د دنیا او د مفاد جنگ شروع ده الله دې زمونږ د ایمان حفاظت وکړي الله بدعات دغه کې شامل دي فرقوا دینهم چا یو بدعت راو باسه چا بل بدعت راو باسه شرکیات دغه کې شامل دي چا یو شرک راو باسه چا بل شرک راو باسه او دغه تنظیمونه چې جوړ شو او په دې تنظیمونو کې هر سړی انحصار کوي یو وی زما د چاټۍ شملې خوږې دي بل وی زما د چاټۍ شملې خوږې دي او یو وی زما د چاټۍ کوچ او بل وی زما د چاټۍ کوچ او د هغه مفادو د پاره نوم د دین استعمالیږي دین تس نس دی خلکو کو او دین تباہ او برباد دی خلکو کو تنظیمونه صرف دی لو چې زه د یو شعبې خدمت وکم دا تنظیم دی لنو چې زه د دین ټیکدار وګرځېږم دا دی لنو چې زه د دین په نوم باندې د دین ټیکداري شروع کم او پاغي باندې زه صرف او صرف خپل مفاد حاصلوم دې د پاره نو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا چې دین تس نس کو او دین د خپل مفاد د پاره استعمال کو مختلف ډلې جوړ کړي لست منهم فی شیء لست منهم فی شیء الله دې موږ ته په دین حقه استقامت نصیب وګرځي انما امرهم سبا د الله دربار دی سبا د الله دربار دی انما یقینا خبر دادا امرهم معاملہ ددئی فیصلہ ددئی اللہ تدا بس اللہ تب مخکینگی ثم ینبئهم پیابا خبر ور کی دیلرا اللہ تعالی بما کانو یفعلون پاغ سبندے چی دی کول پنن دور کے خبر دادا پنن دور کے خبر دادا دے غریب د تجرباتو نووت خبرے
خبر ادا ده چې سړی خپل الله د هر سنه مخکې وګڼي او الله رضا کی او د رسول الله طریقې ته وګوري. باز چې چا کې خو د هغه خو ته خو وایه او چې چا کې بدو د هغه بدو ته بدو وایه. هیڅ یو ځای کې چرته داسې من خلا چې په هغه ځای کې داسې ونخلې چې بس دی که ښه کوي او که دی بد کوي زه به دې ته خوام. دا مسلماني نه ده، دا مسلماني نه ده. الله دې موږ مسلمانان کی او داسې دې الله موږ مسلمانان کی کم ته چې الله مسلمانی وي الله دې موږ هغه سه مسلمانان کی. من جاء بالحسنه راشا داو گورا کخی گڑا دے اکڑا نو بشارت دمرا چاچے رات للوکڑا پیو نیک عمل سرا پنے کئی سرا فلہو عشر امثالها دلرا لستی پا مثل داغے باندے پا امثالو داغے باندے مانا لس چندہ نے سیوا اغلرا لس چندہ سیوا دی دلرا پاغے لس چندہ یونے کی پلس باندے. اللہ ساعت سا ان سچ کم دینو مہربانی دا اللہ دا اوکا یونے کی اللہ اللہ اوکا یونے کی نو یو پلس ترکیں لیکن عدل و انصاف تو گورا ومن جاء بالسیئہ چاچے بدی اکڑا فلا یجزا الا مثلا بدل بن شور کولے اغلرا مگر پا مثل داغیں او دی سر بس ظلم زیادیں نشی کولے. سناشنا منصب بادشاہ سناسنا عادل بادشاہ اللہ اکبر. خطائے دیکھتا ہے پر آتا ہے کم نہیں کرتا نہ جانے اپنے بندوں پر وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. خلق خو بسوئی خو زوام داسی ہوایا دنیا در رحمتنو دا ابا دا کندا لگ سوچو کئی گناہ میں ورتا یاد دا کندا ہر گناہ دے مختا پرتا دا اللہ یو گناہ ستا دا اللہ تعالی مختا ستا یو گناہ پرتا دا رب کریم گوری لیکن باوجود دا غینا نیکی در لپلس در کئی لیکن مہربان دمر دے چی گناہ در لائی یو پہ یو در کئی خطا ہے دیکھتا ہے پر عطائے کم نہیں کرتا نہ جانے اپنے بندوں پر وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. ڈیر مہربان دے ڈیر مہربان دے ز ظالمم بل ظالم دے منگ اللہ نہ پیجند منگ اللہ نہ پیجند سمرا دی اللہ پدے دور کے سمر گرزی را گرزی دار چا دروازہ ٹھکئی دار چا دروازہ کی خیر غواړي ځکه نه جی ولی دوټونو دور دی دوټونو دور دی ګرځي خیرونه غواړي په یو دروازه او بل دروازه. خو افسوس دا دی چې دا یو بل په د اسلام او د کفر خبرې کوي او دا غرب غروب جوړ دی. دا ډېر لوی ظلم دی. موږ د دې معاشري سیو دا نظام نه موږ مخکې منله دی نه اوس منو. خو یو شی به راځي د دنیا یو لوبه ده چې چاله ورکوي وردي کی خو په دې باندې یو بل سره دشمنی دا ښه شی نه دی. ما هم دې پیرې ملګرو ته ویلي ما یې ورکوي دیله ما چې چا سره اعلان کړی دی نو ځکه مې کړی دی چې سبا زما هغه ورځ زما یاده ده تېره شوې چې هېڅوک ما سره نه او یو تن زما خواله نه راته او ما 2 میاشتې منډې ولې در په در باندې کله د یو چا دربار کې ولاړه کله د بل چا دربار کې ولاړ دې دپاره چې زه د خپلې مدرسې مدرس راولم. نو ما چې منډې ولې او چا چې ما سره زه پښتون یم زه پښتون یم یو سړی به ما له لاس راکوي زه به نه ورکوم زه به دا ورکوم بیا او نور زه نه پاټو کې یم او نه وم او نه مې دې سره کار شته نه مې دې سره کار شته. لیکن دیل ستاسو توجه را ګرځوم دیله
چې د دې خلکو هغه احسانات درته یاد دي او منډې ورسره وې او دا چار چاپېره منډې وې نو دام یاد کا چې ستا رب تا سره سوره احسانات کړي دي د هغه دین له دې سوره وکړه د هغه دین له دې سوره وکړه پلار دله الله درکړی و نیکه دله الله درکړی و جیداد الله درکړی و پلار نیکه جیداد بچی او زامن لوڼه دا الله درکړو کور الله درکړو روزي الله درکړو زمکه د الله او اسمان د الله نظام د الله او ته پاغي کې ګرځېدې بیا دومره مهربان بادشاہ چې ستا نیکی تعالی په لستر کوي لیکن ستا بدی یو په یو لیکي او هغه کې چوم یو اوخ کده ورته توې کړه نو وای هر سمې در لماپ کړه هر سمې در لماپ کړه هغه الله لدې سو کړه قرآن دې راواغس دین دې راواغس نه دین نه قرآن نه د الله په دین غیرت هغه عرص شاته پاتې شو بس قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اس اعلان او بیان د پیغمبر وګورا پیغمبر پاک وای اخر کې سورہ انعام ختمی نو اعلان او بیان د پیغمبر او دارنگ اظہار د عقیده د پیغمبر چې پیغمبر پاک وای زما عقیده دادا ټول انعام کې رد شرکیات شو نو زما عقیده دادا قل اننی هدانی وایا یقینا سچما لو ہدایت کړه دې ماتا خود نه کړه دا مالرا کلک کړه دې مالرا خود نه کړه دا ماتا رب زما په طرف د نیغلارې باندې چې هغه دین مضبوط ته ملت د ابراهیم حنیفا چولاړو په توحید باندې بایکاټ کوونکو د شرک نه وما کان من المشرکین نو د مشرکانو نا وما کان من المشرکین نو د مشرکانو نا د شرک نا بایکاټو نو د مشرک نا بایکاټ زم پاغ دین باندې ما زما بایکاټ د مشرک نا زما بایکاټ د شرک نا اغینا زما بایکاټ ما خو چې دینو اغینا بایکاټ زه خدا واما ان صلاتی و نسکی یقینا وایا یقینا زما عبادت بدنی منز زما و نسکی او عبادت مالی زما قربانی زما و محیایا و مماتی جوان زما او مرگ زما لله د پارا دی کیو الله دی چې رب دا مخلوقات زما مال زما بدن کا لگی نو دابا دا اللہ پا دن لگی اللہ دی کی زما قربانی کوي مال کمی لگی نو دابا پا دن دا اللہ وی زما د جوان ہر لمحہ حتی تر مرگ پوری صرف دیو اللہ د پاروی دا مرگ بمیم دا اللہ د پاروی آغا اللہ چه برخیدار نشتے اغلرا او په دې باندې حکم کړی شوی دی ماتا او زما اول د غاړه کې خودن کونا ک هیڅوک نه نو زبتا بيدار د الله یما قل اغیر الله ابغي ربا وایا آیا غیر د الله نا ولټو ما زبل پروردگار الان کې اگر رب دې دار یو شي زه خو بل رب نه ګورم زباد دغه یو رب تا چغوما ولا تکسبو دا مواوري ګوره کچا بد عملو کا نو کسب نه کوي هر یو نفس بد عمل مگر وبالے پاغ دے کہ شرک کے نو وبالے پتا کہ بدعت کے نو وبالے پتا والا تزر وازرۃ وزر اخرى اور تبن کی یا نفس بار ان کے پور تبن کی او پورتا کا ان کے نفس بار ان کے بوجھ دبل نفس لرا دا موایا چھ زما ازار گنا دا پیر پورتا کی یا بل نا قطعا سوک نشی پورتا کولے ثم الى ربکم مرجعکم
بیا ستاسو رب ته واپسی ستاسو ده. پس خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم فیه تختلفون، پاغا چې وای تاسو پاغه کې تختلفونا چې اختلاف مو کاو. یو رز را روانه ده کتا سم مسله کړی ده تاسو اختلاف کړی دی نو دا هغه اختلاف هغه تپوس بال تکیږي فیصله به هلته کیږي. ها راشئ احکام د صورت ته منقاد شئ، ګینه الله به عذاب درکړي قوم ومنه دا صورت الله به مو معاف کی. دا الله هغه ذات چې ګرځولي ای تاسو خلائف الارض مشران پزمکه کې مشران د زمکه یو بل پسیرات لون کې پدې زمکه کې سوک زین او سوک رازی او پور تکڑی دی زنی ستاسونا پاسا د زنو نورو پا درجو مرتبو کے لیبلوکم چه امتحانو کی پتاسو پاس کے چه در کڑی دی تاسو تا دا درجے دے دا پار دی چه پتا امتحان دے دا فوقیت دے دا پار دے چه پتا امتحان دے. نن سپیکر سباب گدائے نن بادشاہ سباب گدائے نن چه دے نو مشر سبابا دے سوک سکی نہیں سابئی نن لیڈر نو سباب زلیلے نو نن زوان سباب خوارزار. دا یو نظام دے دا امتحان دا اللہ دے کدی امن لا نو غفور الرحیم او کدی نملنا نو عذاب بدر کی. ان ربکا سریع العقاب یقینا نفستا زرع عذاب والدے او یقینا دا اللہ غفور الرحیم بہن کے مہربان دے. سورہ انعام کے د تمام اقسام د شرکیات الردو او پاغه کې د تمام مشرکین الردو سوالونه جوابونه او هغه شپږ امتحانات چې په هر حق پرست باندې راځي دا غي تذکرہ وا. الله دې په موږ له د عمل توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم. الله